د یوې وړوکې جینۍ قصه ده چې نوم یې آمینه و. آمینې به ویل یوه ورځ به زه ډاکټره شم. خپلې مور ته یې وویل امې زه ډاکټره جوړېدل غواړم. مور یې وویل لورې روپۍ چېرته دي په څه ډاکټره جوړېږې. د کلي خلکو ویل چې دا جینۍ دې ډاکټره شي. استاد ورته وویل محنت کوه ډاکټره به جوړه شي. آمینې به د کور کارونه هم کول. یوه ورځ ورته مور وویل چې آمینې بس کا ډېره ستړې شوې یې. خو آمینې وویل نه یم ستړې شوې مورجانې. آمینې به ډېره زیاته ستړې کوله او هار به یې نه منلو. آمینې ښه مضبوطه او کلکه اراده لرله. کله به چې باران و نو آمینې به خپل کتابونه پټ کړل او سکول ته به لاړه. بیا کله چې امتحان را ورسېدو آمینې ډېرې ښې پرچې ورکړې او ویل یې چې زه به ضرور کامیابه کېږم. کله چې رزلټ راغی نو آمینې په ټول سکول کې اول نمبر راغلی وه. ډېره زیاته خوشحاله وه. د کلي خلکو وویل چې آمینې باندې مونږه فخر کوو. مور یې وویل آمینې زه په تا فخر کوم. وخت ډېر تیر شو خو آمینه هم هغسې محنت کوو او محنت یې نه پرېښودو. آمینې ستړې کوله او ویل یې چې زه نږدې یم چې ډاکټره جوړه شم. بیا هغه وخت راغی چې آمینه ډاکټره جوړه شوه او د خلکو علاجونه یې کول شروع کړل او مریضانو ته به یې حوصله ورکوله چې فکر مه کوه زه درله علاج کوم او ښه به شې. ماشومانو به آمینې ته ویل چې موږ هم ستا په شان جوړېدل غواړو. آمینې وویل چې ارادې ضرور پوره کېږي خو محنت به ضرور کوئ. انسان په کپړو نه لوی کېږي بلکې خپل محنت دې جاري ساتي او خپل منزل ته به ضرور رسېږي.